په پېښور کې بیګا په شپږو غنټو کې څلور کسان وژل شوي دي. د کې یو کس کوم وژل شوی دی په BRT کې ملازم او دوه هفتې پس د هغه واده پهلنۍ واقعه د سوکنو تاڼې په حدود ملنګ کوی سره شوې ده. دلته د BRT سکیورټي ګارډ د عاصم ولد اخترګل سګنه میرا کې چوړي د بیګا تقریبا 11 بجې کور ته روانو. ملنګ کوی سره نامعلوم کسانو وشته د مړ دی څنګه چې موې د واده عمده تقریبا دوه هفتې پس د واده د خپل واده کارډونه ته هم تقسیم کړي. دویم واقعه هم دې ټیم کې د مچنی ګیټ تاڼې په حدود هندکیان کې شوی د جانزیب نومي کس مدعي دی. دی وایي د رور په 2 نومبر باندې واده دی د وقار وي. هغه واده له میلمانه بیګا راغلي دی. زه میلمنو سره کور مخې ته ولاړم. دوه کسان رالل په دې باندې ډزې کړي دي. په دې کې د 10 کالو ماشوم دی فواد ولد جعفر او بل چې کوم دی زخمی دی سکندر او ولد یاسین. دا دواړه میلمانه دی واده راغلي دي. په دوه کسانو باندې دعوه کړې د ملزمان دواړه خپلو کې رونه دي. بل واقع چې کوم داغه د شپې تقریبا 1 بجې شوی د سربند تاڼې په حدود کې پولیس وی ته اطلاع میلاو شو چې دغلته په پټو کې یو لاش میلاو دی. دی وی چې لاړ دغه 45 سال عمر او نامعلوم کسانو وژلو او دغه شناخت نه دی شوی. بل واقع چې کوم دغه سحر 15 بجې د تاکال تاڼې په حدود کې شوی د دلته صدام نومي کس دی د اسنزو تاکال اوسیدونکو د صدام ولد جانزیب 35 سال عمر دی. د نامعلوم کسانو بیګا وژلې دی په ډز باندې د ترزوی چې کوم دی هغه دعوه کړې د هغه ویلي ملزمان نامعلوم دي. دا ټول واقعات چې کوم دی په 100 غنټو کې بیګا شوي دي.